अजीजानो सियाल साहब ढेर पर तफसील सरा द प्रोग्राम आगाज उक जमंग ननने तकरीब द मोरनो जुब पे हवाला और सरा जमुंगा द रंगुनु माखाम प्रोजेक्टर रूम वाले अगर सुन रहे तो हमारा बैनर लाएं प्लीज। मंगा चिकलम दासी तकरीब कहू नो मंगता हमेशा द टूर नलवे मसला द हालवी पदागे हवाला चूंकि द मोरनो जब रोज हुसंगा चिपटोला नड़े के यविश्तम फरवरी मांजली की मंगा हम दा कोशिशों को चिपदा का रोज खपल तकरीब की दू खुद बद अमर का चिदामंग पर कमहाल के नास्यू नुदा द्रेर वजे यो तंजीम बुकड़ो को ब्या हम द टोलो नावल दी पीनसीए द डीजी डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा दागे ढेर ज्यादा मशकूरियम ढेर शुक्रिया अदा कोम द खपल तरफा द खपल तंजीम द तरफा स्तासुर टोलो द तरफा चे आगी नन रोज मंग तराकड़ा और मंग द दे जो गशु चिदलता खपल तकरीब रा जोड़ को मंगा द मोरनो जुब पे हवाला हर काल दगा शान तकरीब कहू और द मोरनो जुब पे हवाला ब मशरान खबरी कई संचितास्त पता दा ची प टोला दुनिया के द मोरनो जुब दा तहरीक चे कमरा शुरू शो नो प आगा वक्त की चियो पाकिस्तानो बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी के 1952 के तालिब इल्मानो यो मुजाहिरा उकड़ा चिमंगला तालीम जमंग प मोरने जब किरा के द आगा वक्त हुक्मरानानो पागी गोले वरवले आगा तालिब इल्मान शहीदान क्लिशु ननम पागा यूनिवर्सिटी की दागी अगा मुकबरा जोड़ा दा खुद बंगाल खलक द बांग्लादेश अवाम और बंगला वइन के पे ननम याड़ कई और ननम अगीला अगी द खपल कामी शहीदानो दर्जा वर कड़े दा और जकदा हुए द बांग्लादेश पर तहरीक के द टूल न मजबूता खबरा और दागी बुनियाद मजबूत शवे दे नो आगा हम आगा द आगे जवानानो द आगे तालिब इल्मानो हाग विनवा चे आगी द खपले जबे द पारा वर्कड़ा और पागे काम उदरित नो चे दागी जब आजादे दा नो आगी खपला कामी आजादी वोख्ता और हासिल एकड़ा मंगा हर काल दलता मुतालबे को जन पोएगम चे जमंगा हुक्मरानान या मुक्तदर हल्के पदी खबर के सखोब महसूसई चिक तालीम पमोरनु जब किसी पदे पाकिस्तान के दन सोन जबे वेली कीगी कदा पमोरनु जब किसी नुचाता बत से तकलीफी
بلکې زه دا وایم زه نه چې د UN په چارټرډ باندې چې که یو خوا د مورنو ژبې د روس خبره ده نو د UN او د ورلډ بینک خپل ریپورټ چې اوس کم نوي راغلی دي هغې خپل تفصیلي ریپورټ کې وایي چې څونه سکالرز او څونه خلکو په دې باندې کار کړی دی نو هغې وایي چې که ماشوم ته د 5م جماعته پورې هم په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکې نو د هغه په تربیت کې د هغه په نفسیاتو کې د هغه په ټوله تعلیمي ترقۍ کې به یو ډېره لویه مثبت تبدیلي راشي دا ماشوم که په مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصل کړي د هغه فکر د هغه سوچ د هغه ویژن به سیوا شي موږ نن هم دا مطالبه کوو موږ د هیڅ یوې ژبې سره نه څه کرکه لرو نه د چا نه نفرت کوو خو د یو پښتون وګړي په حیث د یو پښتون قام په حیث ځان له دا مطالبه کوو چې موږ له دې تعلیم زموږ په مورنۍ ژبه کې راکړی شي تاسو ته دا منظوره ده قرارداد د همدغه شان د UN ریپورټ هم دغه دی 2092 نه والا 2000 پورې چې د پاکستان حکومت ځان ته کم اهداف ایښي چې موږ به د تعلیم ریشو دونه سیوا کوو پوره نه شو د 98 نه د 2010 پورې بیا دی وی چې موږ به دا اهداف پوره کوو پوره نه شو چې پوره نه شو دوی په خپل هم کېناستل او ریپورټ راغی نو وی چې د دې نه پوره کېدو یوه غټه وجه دا ده چې دلته تعلیم په مورنۍ ژبه کې نشته اوس که دلته تعلیم په مورنۍ ژبه کې شي تاسو خپل ټول چې دلته موږ څونه ملګري ناست یو نو په دې سوچ وکئ چې موږ سره د 10م پورې څونه ملګري یو 10م نه پس د 12م پورې څونه ملګري یو بیا زموږ یونیورسټي لیول ته څونه ملګري راورسېدل د ډېرو زیاتو وجوهاتو باوجود یو د ټولو نه لویه وجه په هغې کې همدغه ګڼلی کېږي چې که چېرې تعلیم په مورنۍ ژبه کې وي نو چې کوم اهداف دی ځان تک دی نو شاید چې دی هغې ته ډېر نږدې شوی وي او یا پوره کړی شوی وي ډېر زیات دا خپل ملګري خوشبخته ګڼم د خپل تنظیم دا غړي منګه دا کارډ چې کله چاپ کو نو عارفت خټک ناست دی زما په خیال د پاکستان د سطحې لوی آرټسټ دی انځورګر دی شاعر هم دی خو چې ما ته د ټولو نه لویه مسله دغه چې ما اول کومې خبرې وکړې دغه خو هغه خبرې دي چې د حکومت سره یا د حاکمانو سره تړلې دي زه لږه غوندې خبره د خپلو عالمانو تقدم چې اول تاسو نه تپوس کوم دا کارډ څونه کسانو کتلی لاس اوچت کې ښه دا چا چې نه دی کتلی هغې ښه په زوره لاس وپړه کوي چې چا کتلی هغې له داد ورکوي دا دې کې د ټولو نه یو څیز تاسو ته په ګوته کوم دا بار موږ لیکلي د مورنو ژبو ورځ
اوس دننه دلته موږ لیکلي د مورنیو ژبو ورځ. دا د کارډ کتو تپوس مې هم ځکه وکړو، دا 2 ټکي هم ځکه وایم چې یو ملګري ته مې کارډ ولېږه په واټس اپ باندې، نو واپس یې راپسې ټلیفون وکړو، وایي چې دا پروګرام به په سویم تاریخ وي او څه ټایم به شروع کېږي. نو زموږ المیه دا ده چې کتاب خو ډېره لویه خبره ده چې موږ یو 2 پاڼې کارډ هم ډېر په مشکله ګورو. او د عالمانو ته مې صرف دا یو ګزارش دی چې یو طرف ته هوتک صاحب هم ناست دی، خو موږ د پښتو نارې وو، خپل حقونه هم غواړو او نور هم چې کومې زموږ د ژبې مسلې دي هغه جاړو. خو د بده مرغه دا زموږ د پښتو الف بیتې ما راغستې دي. نو زه د پروفیسرانو صاحبانو ته صرف دا وایم دې کې هغه تلفظ مو سره لیکلی دی چې بې نو بیا به بې لیکې څنګه، پې به لیکې څنګه، بیا به ترې لاندې 2 ټکي څنګه کې. خو په دې کې کم از کم 1 2 3 4 5 شپږ په دې کې یګانې دي چې دا ټول هغه لفظ چې د هغې ټول اواز یو شان دی، 2 په دې کې نونونه دي. زه قطعا د دې نه د دیوبندي او بریلي یا د شیعه او سني مسله نه جوړم، ځکه چې ما ته دغه نزاکتونه او د دې کې دننه چې کومې مسلې دي زه په هغې هم پوهېږم. خو یو ډېر مؤدبانه ګزارش کوم د خپلې پښتو ژبې د دغې ډېرو زیاتو قدرمنو پروفیسرانو نه، ادیبانو نه، لیکوالانو نه، او یو سوال کوم د خپل طرفه، د خپل تنظیم د طرفه چې باید په دې باندې موږ غور وکړو، د خپله ژبه په لیک کې اسانه کړو. ځکه چې په دنیا کې هغه قامونو ترقی کړي دي چا چې خپله ژبه ژوندی ساتلې ده، هغه قامونه په مخ کې تللي دي چې د چا ژبو ترقي کړې ده. اوس دا ځان له یو مسله ده چې د ژبې ترقي، د ژبې پرمختګ دا خپل یو ماحول غواړي، معیشت غواړي، مارکیټ غواړي، منډۍ غواړي، او چې داسې ماحول شي چې دا د بل ضرورت شي. نو یقینا چې موږ لا په حیثیت د قوم دغه ځای ته ځان نه دی رسولی، خو بیا هم که موږ دا زه د دې هر څه سره د خپلو ټولو لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو، مفکرینو ډېر زیات مشکور په دې خبره یم چې نن هم دا موجوده پښتو چې موږ تر تاسو را رسېدلې ده، نو دا هم د دغې خلکو برکت دی. که چېرې دا نه وې نو کیدای شي چې نن دا څیزونه موږ ته داسې نه وې را رسېدلی. داسې ډېرې خبرې دي او زه غواړم چې ساحل صاحب په دې باندې په خپله په تفصیل خبر وکړي، هغه به ډېره زیاته ښیي. زمونږ نننې تقریب چونکې مونږ هر کال دا سیال خبر وکړه، نو زمونږ خپل روایت دی چې مونږ بجټ هر کال په سټیج اناونس کوو. نو دغې دپاره خو زما په خیال طاهر خټک او فهیم خپلو کې څه مشوره کړې ده، فهیم به هغه تفصیل وایي. خو زه هغه غټ غټ دغه ترې راغونډومه چې موږ ته کومې پیسې ترلاسه شوي دي، هغه دي دا زموږ مرستیال دي، دغه لګېدلی دی بورډ. زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ کله هم داسې تقریب کوو او راغونډېږو، نو
بې سر و ساماني او دغه یو حالت چونکې په موږ د دې وجې چې موږ خپل هغه پنګه په هغه حساب چرم نه ده ساتلی او نه مو دغه کوشش کړی دی ځکه چې د دغې نه وروستو بیا اکثر بدګمانۍ او یا د ملګرو په منځ کې داسې خبرې راشي. شکر دی زمونږ 13 ویاړمن کلونه په دې اسلام آباد کې تاسو ګواه ټول ملګري چې موږ دلته د 13 کالو نه همدغه شانته کې اکټیویټیز کوو، تقریبات کوو. نو دا یې رابطئ نو ګرانو ملګرو دغه زمونږ صورتحال دی. د دې دومره لوی تفصیل او د دې ویلو ضرورت دا دی چې څنګه زیار وایي چې که څوک وایي زه په هر رنګه قسم خورم، که څوک وایي زه په هر رنګه قسم خورم، ما خوړلې د پښتو د سره نه ده، زه چې خورم نو همیشه د پښتو غم خورم. منګه دا ځل د کارت کې د پښتون ملي قامي مبارز چې ټول ژوند دی د پښتون قام د لر او بر افغان د ځپلي ولس د ښېګړې او د خیرسګالۍ دپاره عملي مبارزه کړې وه، جدوجهد یې کړی و، لیک هم کړی دی، تحریک هم چلولی دی، قربانۍ هم ورکړي دي. چونکې دا میاشت د ډېر ګران محترم اجمل خټک بابا د تلین میاشت وه. موږ د هغه تصویر په کارډ د هغه سره د مینې د اظهار په توګه کړی دی. د هغه جدوجهد ته د هغه دغې نه ستړي کېدونکي جدوجهد ته سلام پیش کوو. په دې کارډ چې دا شعر مونږه خوښو نو ما سلیم شاه مرګري ته ټلیفون وکړ چې یاره مونږ داسې فیصله کړې ده چې مونږ کارډ باندې د اجمل بابا یو تصویر راولو او هغه داسې څه ښه شعر. نو لږ ساعت پس راته سلیم شاه ټلیفون وکړ او دا شعر چې راولېږه اسمان وایي جنت به دا ویرانه پښتونخوا شي، د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي. نو دې ملګري راته وایي چې دا تا ته پته ده چې دا بابا په کومه حواله او کله لیکلي و، چونکې هغه چې دلته و په پارلیمنټ کې نو موږ سره وخت په وخت ملاقاتونه کول او ډېر بحثونه به کېدل. خدمتګار بختانې بابا د الله وبخي هم ناستو، نور داسې محققین چې کوم دلته موجود وو. نو زه دا زمونږ د پی سی اې دا ملګري اختر زمان خټک، سلیم شاه سه ملګري د بابا سره ناستو. د زوړ اسټل کې 4 نمبر کمره وه، دغه ماته اوس هم یاد دي. نو دا باس چې څنګه زمونږ نن د پښتون چاپېرچل دا کوم صورتحال دی نو مونږ ټولو په دغې باندې باس کوو. باس نتیجه دا وه چې مونږ ټول ډېر داسې مایوسۍ ته مخامخ وو. نو اجمل صاحب چې خپله خبره وکړه نو هغه هم په دې اختتام وکړه چې داسې ښکاري چې لکه مونږ پښتون قام د وینو د یو ډنډ په غاړه ولاړ یو، هغه ډنډ زیاتېږي او مونږ ورته داسې راغورځېږو هغه چې څنګه خپله تجزیه کوله. نو د هغې سره مونږ لږ نورم خفم شو. نو هغه تاسو چې چا سره ناسته کړې وه او یا څوک ترې واقف وي نو هغه پوره سایکاټرم و هغه خو به چې بنده ته وکتل نو مسکې شو، وی نه مایوسه کېږی به نه او نه به مایوسه کېږم، د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې بیا عمل وی چې د هغې نه پس هغه په دغې پس پوره هغه د یو نظم په شکل کې هغه بیا هغه لیکلې ده. د هغې څو شعرونه دي. زما د باباګانو کور او ورور به خدای کړه یو سلا شي، د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي، د تورو غرو لمن کې خوږه خوږه مسکا شي، سحر د ستوري زل کې څه تازه غوندې رڼا شته، د لویو باباګانو ارمانونو کې ګډا شته، اسمان وایي جنت په دا ویرانه پښتونخوا شي، زما د کور لید کې د سړیتوب د خونې نور دی، زما د کور لید کې
د سړیتوب د خونې نور دی، په زړه کې مینه مینه، په شمله کې غرور دی. په نوې زمانه کې بغیرت نوې رڼا شي، د وینو په سیلاب کې به یو نوې ګل پیدا شي. دا وخت که خونړی شي، سوچ کی بنده هغه وخت او نن بالکل یو شان صورتحال دی. د اخري دغه کې ستاسو توجه غواړم، دا وخت که خونړی شي د سرونو منارې شي، دا وخت که خونړی شي د سرونو منارې شي. زما نوې غیرت بیل لکومې زما نوې غیرت به لکومې نه ښکاره شي. فطرت به د تاریخ سره زما د کور سبا شي، فطرت به د تاریخ سره زما د کور سبا شي. د وینو په دې ډنډ کې به یو نوې ګل پیدا شي. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ټول ملګري الحمدلله چې موږ دلته څونه ملګري راغونډ شوي یو، نو کم از کم د خپل تاریخ جغرافیې نه باخبره یو او څه ناڅه کار په هر سړي کړی دی. باید چې موږ د ژبې خبره کوو، د خپل کلتور خبره کوو، د خپل ثقافت خبره کوو، نو چې د هغې سره سره موږ د خپل پښتني تاریخ، د خپل پښتني جغرافیې په دغه ځان باخبره وساتو. د دې دور چې پښتون قام ته کومې مسلې راپېښې دي، د قام په حیث چې زموږ کومې مسلې دي، ځان په ما منل هم غواړي. دا د بنده د خیال معیار دی که د خدای معیار دی؟ ګرانو ملګرو، ستاسو دلته د راتګ ډېره زیاته شکریه ادا کوم. خپل ټول ملګرو له ستاسو دا راتګ او دلته دا ناسته ډېر لوی ډاډ ګڼم. او انشاءالله چې ټول ځوانان چې خاص کر دلته ناست دي، نو څنګه چې زیار صاحب وایي چې ژوند هغه دی چې د قام دپاره تیر شي، ژوند هغه دی چې د قام دپاره تیر شي، نور خاصې بس حساب د ورځو شپو دی. نو مایوسه کیږو به نه، زمونږ انشاءالله د قام په حیث ډېر روښانه مستقبل لرو. خو که موږ لږ خپل سوچ فکر خپل قامي مسلو ته راوګرځو او دا زما هم پرېښودل، نو بیا انشاءالله چې هیڅ داسې خبره نشته او ان قریب داسې ښکاري چې موږ خپل د خپل قومي حقوقو مسله په څه ناسه شکل کې حل طرف ته ورسو. دوستانو، زه په آخر کې یو وار بیا د دغې خپلو ټولو مرستیالو، ستاسو د ټولو راغلو میلمنو، د دې خپلو هنرمندانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. په دې تمه، په دې امید چې هر کال تاسو زموږ د پروګرام نه ښه خوند اخیستی دی. دا ځل به هم زموږ د تقریري نشست نه پس چې کومه د موسیقۍ خوندور ماښام چې څنګه مو زموږ ټایټل وي د رنګونو ماښام، نو د هغې نه به هم تاسو انشاءالله ښه خوند واخلئ. دغې څو خبرو سره ستاسو نه اجازه غواړم. ستاسو ډېره ډېره مننه.